देखो मुतवज्जो शो बच्चे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक जमुंगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दी او تاسو ته ما ویلي هم دي چې د دې نه مخامخا یو راځي که هغه د بورډ شارټ کوېشن دی یا د بورډ څه شي دی بچیا لنګ کوېشن دی د دواړو کې څه کېدای شي راتلی شي. اوس د دې نه مخکې موږ د ټایپس آف سالیډس دوه چې کوم اقسام دي هغه موږ کړي دي چې پای کې یو آیانیک سالیډ دی او بل پکې څه بچیا کوولنټ سالیډ دی. هم د دغې کرسټلاین سالیډس دریم ټایپس په دې لیکچر کې موږ ډسکس کوو چې هغه د زموږ سره مالیکولر سالیډس د هغې به ټوټل پراپرټیز دې سره څلورم چې کوم میټالیک سالیډ ټایپس آف کرسټلاین سالیډ دی ازم سره څه شي دی بچیا میټالیک سالیډس دی. صحیح شو. اوس اولنې دریم نمبر چې کوم سالیډ دی بچیا مالیکولر سالیډ سره مالیکولر سالیډ نو که مالیکولر سالیډس تاسو ته ما د دې پریویس لیکچر کې دا خبره کړې وه او نن د بیا هم خیر ریپیټ کوم چې بچي په دې کې به صرف تاسو دوه خبرې یاد لرئ، یو به نیچر آف پارټیکل یاد ساتئ، یو به نیچر آف بانډینګ. صحیح شو که نه؟ نو په دغه کې چې دی په آیانیک سالیډس کې زموږ سره نیچر آف پارټیکل څو بچي آینز وو، پازیټیو آینز وو او نیګیټیو لکه کیټاین او اناین. په کوولنټ कि बया څه شی وچیا کوولنټ مطلب زموږ سره ایټمز سو ایټمز او بای کې بانډینګ سو کوولنټ بانډینګ په میټالیک کې بانډینګ سو وچیا په آیانیک کې مطلب آیانیک بانډینګ. په مالیکولر سالیډس کې بچیا چې کوم موږ بیا تاسو لیکلی شئ کنه اني هاو ډیفینیشن تاسو نوٹ کړئ د نیچر اف پارټیکل به موږ خبره کوو. مطلب دا تاسو لیکلی شئ چې دا هغه ټایپ اف سالیډ دی د ټایپ اف کرسټلاین سالیډس ان وچ د پولر یاد لرئ د پولر هم راځي شي non-polar home radiation. In which the polar molecules home radiation, atoms home radiation are held together by dipole or van der Waals forces. उस पर polar molecule के बड़ा dipole interaction ये और पर non-polar के बसी बचा van der Waals. लेकिन ताऊ समावेली the force पर लिखो चैप्टर के मुंगा कड़ा देगा ना कि the forces दो किस्मों दे दी ये इंट्रा दे ऊपर से इंटर दे نو انټر چې دا ویک دي دي ته موږ وانډروال فورسز وایو. تاسو دا څه لیکلی شئ چې مالیکولر سالیډس آر دوز ټایپس آف سالیډس in which the molecules are held together by van der Waals forces. So the لیکلی شئ بچا by دغه تاسو لیکلی شئ by van der Waals forces چې دغه درې ټایپس هایدروجن بانډینګ دی dipole interaction دی او لندن ډسپرشن فورسز دی. دلته بچي بیا ځان کنفیوز نه کړي چې تاسو وایي چې تاسو بده کې بګي dipole interaction کړی دی خو د هایدروجن بانډینګ ذکر پکې نه دی کړی. نو هایدروجن بانډینګ هم د dipole interaction سره بچي یو سپیشل ټایپ دی. دا ما تاسو ته ویلو هایدروجن بانډینګ په خپل dipole interaction دی خو چون کې د سټرینګ د وجنه بیا ول سپیشل کیس هایدروجن بانډینګ ورپېښ شوی دی. ٹھیک شو بچیا. اوس په دې کې لکه څنګه چې تاسو مختلف ذکر وکړو کنه چې په دې کې به د دوه خبرو باندې ټول ساينس کې د دوه خبرو یاد خبرو دا کوی خیال ساتئ دا به یاد لرئ. بس یو نیچر اف پارټیکلز دی. نو نیچر اف پارټیکلز په دې کې څه دي چې مالیکولز دي سری مالیکولز دي او فورسز په کې کومې چې انټر مالیکولر forces या dipole forces या van der Waals forces. van der Waals forces بیا موجودی په نان پولر مالیکولز کې. بس کې بچا نان پولر مالیکول کې او د کم نان پولر مالیکول چې څومره سایز غټيږي څومره شیپ غټيږي څومره مولر ماس غټيږي نو دومره تاسو لیکلی شئ چې van der Waals forces به سیوا کوي. لکه کومه د یو عام جنرال एग्जांपल واخلو کنه د ګروپ نمبر هیلجن from top to bottom چې راځو سایز کې سیوا کوي. نو کلورین او فلورین سایز ورکې دي نو په ګیشس کې دي. د برومین سایز بیا درمیانه دي نو په لیکوډ کې دي. د ایوډین سایز د ټولو نه غټ نو په کوم سټیټ کې دي بچا په سالیډ کې دي. تاسو ایوډین بلا نمک اکثر ګورئ نو تاسو به دې سنې لیدل چې هغه لیکوډ فارم کې پکې ایوډین بولته
چې کومه سالټ په سالټ سټیټ کې دی نو آیوډین سره په کوم حالت کې دی بچیا په سالټ سټیټ کو سره مکس شوی اوس د دې بچی چې کوم ذکر موږ وکړو چې په دې کې به زموږ سره ډایپول انټریکشن نو دا او وانډروال فورسز بکی په دې وجه باندې د دې موږ کلاسیفیکیشن کړل مطلب ټایپس اف مالیکولر سالټ ټایپس اف مالیکولر سالټس دو اقسام دي بچیا یو دی نان پولر مالیکولر سالټس نو اس که پرس که تاسو په دې باندې مثال بیل ذکر کوی او په دې باندې مثال بیل ذکر کوی نو دومره سلینتی تاسو چرته په دې باندې اس نه لیکي بچیا مخکې به داسې دغه خو چې سره تاسو ته صرف انټروډیوس کې چاره دی ان دې ډیفینیشن مطابق چې په دې کې زموږ سره پولر هم راځي شي او وانډروال فورس په څه کې بچي با نان پولر تاسو سره پیدا لیکل شي چې ان نان پولر مالیکولز وانډروال فورسز ار present کوم فورس په کې موجود دي بچي وانډروال فورسز اوس په دې کې زموږ سره څه دی ولې ایگزامپل ډرای آیز دا یاد ولرئ په MCQs کې راځي چې کله کاربن ډای اکساید مونږه فریز کو سالټ سټیټ ته یې کنورټ کړو نو ګره هر یو لیکوډ چې کله تاسو سالټ ته کنورټ کړئ دې ته آیس وایي دې سوي آیس وایي آیس واورا یا برف یوازې تاسو دې ته مو چې بس وبو مونږه په فریزر کې کې خدلې او هغه فری شولې هغه سالټ ته کنورټ شولې هغه ته آیس وایي نه هر یو لیکوډ چې څه ته کنورټ شي بچیا سالټ ته کنورټ شي by freezing by cooling نو دا څه شي بچی دا سالټ بچی چې کله کاربن ډای اکساید سالټ ته کنورټ شي په دې کې به وبې و به کې موجودي و به کې نه نو څنګه په دې وجه باندې د کله چې کاربن ډای اکساید سالټ ته کنورټ شي دې ته سپیشل کیس وایي دا وایي ډرای آیس ډرای مین خشک وچه یاد دې انشاء الله آیوډین دې سره آیوډین دا نه په درمانی کې تین علاوه فاسفورس او بل سره بچا سلفر په فاسفورس باندې ان شاء الله په سیګنل کې تاسو بیا په اس ام پی بلا کې نورم بیا فردر وایي چې په فاسفورس او سلفر کې د سلفر میلټینګ اینڈ بوائلینګ پوینټ دا سیواله ولې سیواله ځکه د سلفر سایز سره بچا غټه لکه په فاسفورس کې څومره اټمونه دي باندې کې ولې 4 دي بل کې څومره دي اته دي یاد دې ان شاء الله په دې کې لندن ډسپرشن فورسز سیواله تاسو وخت ما ذکر وکړو اوس بل چې کوم قسم دی هغه زموږ سره پولر مالیکولر سالټس په دې کې به کوم باندې موجود دي بچا کوم یو فورسز کې موجود دي بچا ډایپول انټریکشن هایدروجن باندې هم راځي شي او ډایپول انټریکشن هم راځي شي د دې یو ایگزامپل زموږ سره څه شي بچا آیس دی د دې مخکې موږ آیس سټرکچر کړه ایگزامپل یاد دی واو چې کوم موږ په کورونه کې استعمالوو موږ د اوبو د خالي لپاره یا نور د سيزونو د خالي لپاره استعمالوو دغه واټر ټیک شو شوګر چې موږ ته سوکروز وایي څه د بچا سوکروز په دې کې ګلوکوز او فرکټوز یو ځای شوی دی کوم چې په روزمره ژوندۍ کې موږ یوز کوو د چی لپاره استعمالوو شربت دې جوړو سویټس پکې جوړو دا سری بچا دا د شوګر دی خو چې دا په کوم حالت کې لګا چینی په کوم حالت کې په سالټ کې دیني علاوه چې کله HCl سالټ وړل شي نو تاسو لیکلی شي سالټ HCl ډایپول انټریکشن به وکړي سالټ HBr هایدروبرومیک اسید سالټ هایدرو آیوډیک اسید او سالټ امونیا امونیا کې هم بیا سي بچا هایدروجن باندې په واټر کې هم سي بچا هایدروجن باندې په دینور کې تقریبا نو سره بیا سم موجود بچا دغه ډایپول انټریکشن به کې موجود دي په دې ورسره دا اوس جست یو انټروډکشن وسره وکړي که پرس کې کوېشن پکړاله نو چې تاسو ته اشاره درې دوه قسم دي یو نان پولر مالیکولر سالټ دی بل څه بچا پولر مالیکولر سالټ دی اوکې ایگزامپل سره دوه ډول کې ډېر ښه خبره ضروري نه دي چې تاسو بس پوره قصه وسره ټچ کړئ بس دوه ایگزامپل لیکئ کم از کم ټیک شو چې د دوه نه کمی نه او د دوه نه سیوا نه بس دوه ټول نه بیسټ بس بیا د دې مالیکولر سالټس بچ موږ پراپرټیز وایو سو چې پراپرټیز نو پراپرټیز د بلا شي دي دلم 10 12 15 پراپرټیز دي ټیک شو کنه ما تاسو ته ویلو باندې کې موږ چرته پی ایچ ډی نه کوو تاسو به پی ایچ ډی نه کوئ کوم څه چې په کتاب کې دی بس هغه کتاب را اخو دغه د کتاب نه هو که یو عمل پاس خلي کې دي د کتاب د الفاظ خلي کې دي خې ایکسپلین کړی نو یې ګورئ خو کله دې نه هټ کار
کتاب باندې کتا سو ګره 100 پوینټ نه لیکي دي 4 پوینټ بس تک استاد باندې پوره دي صحیح شو بچیا اولنې نه کړې نیچر اف فورسز اف اټریکشن الکه به دي کوم فورسز وو وانډر بس تک تاسو لیکي چې وانډر وال فورسز ار مالیکولر کپرس پراپرټیز تاسو را لګا نه تاسو لیکل شي چې مالیکولر سالټ کوم سرکم فورسز دي بچیا وانډر وال فورسز نو کې موجود دي او د دې وانډر وال فورسز د وجه باندې تاسو لیکل شي چې these are soft in nature these are دا قسم کرسټل چې دي دا په د کسی بچا soft دي ولی due to presence of weak forces due to presence of weak په کم فورسز موجود دي بچیا weak forces دي intermolecular attractive forces په کې موجود دي دې سره سره چونکی د ویک فورس د وجه نه باندې دوی میلټینګ پوینټ هم لوي او بوایلینګ پوینټ به هم څه بچیا لو تاسو لیکل شي they have low melting and boiling point no why they have low melting and boiling point they have low melting and boiling point due to the presence of weak intermolecular forces clear دی بچیا solubility باندې کو تاسو وګورئ بچیا د solubility د بار موږ بار دا خبر وتا سو ورېدلې همي او کله نو ورېدلې نو اوس وته ګورئ لا dissolve please like dissolve like مطلب یو شان څه به حل کیږي با یو شان څه کیږي نو کپرس کا نان بولا molecular solid solution these are soluble in non polar organic الکه پوه شوي solids تاسو لیکلی شئ لکه بنزین کاربن ټیټراکلوراید ایسیټون THF ټیټراهایډروفیوران د قسم کې به حل کېږي carbon disulfide while polar molecular solids are soluble in polar solids like water water की वजह से की बच्चा दाबा हल्की the interaction the वजह से वजह बच्चा interaction रिपोर्ट हुई हाँ compressible दा चूंकि soft intermolecular attractive forces به سره weak دي نو سنا سم موږ څه کول شو بچا کمپرس کولای شو کوم په پریشر ورواچو نو والیوم کې کمې راوستي شو تاسو لیکل شي چې these are compressible چونکه د دې کې intermolecular attractive forces weak دي دې کې سپیس سره سشته نو والیوم یې سیواله والیوم سره مستمویل دي کنه چې density is equal to mass divided by volume density چې دی والیوم ته سره انورسلی پروپورشنل دی دوی والیوم سیواله density به صحیح لوی او strength کتا سو غره فورس دا وی کی سری بچا وی کی او چون کې ودی زیاتر لکه نان بوله خو بالکل دوم سره انسان ودی کنډکټیوټی بتی کرنٹ پتی نه پاس کیږي دا هم تاسو په دې باندې کټیګرایز کړئ چې د پولر نه کرنٹ پاس کیږي خو د نان پولر کرنٹ کله سره باندې ولې دا داسې به نان کنډکټر کې شمار دی بس لکه یې دې خبرې بل زموږ سره څه دی بچیا څلورم نمبر چې کوم د کرسټاین سالډز ایگزامپل دی this is what metallic solids څه دی metallic solids د metallic solid تاسو لیکلی شئ چې دا د کرسټاین سالډز هغه ټایپ دی چې په دې کې زموږ سره کم قسم بانډ موجود دی بچیا metallic بانډ نو انټروډکشن ته یاد وساتئ بچیا مطلب the crystalline solids in which the metal atoms are held together by metallic bonds. Metal atom cha bonded kar di bacha metallic bonds. Metal atom bonded shivi di with the help of metallic bond. The set type of crystalline solids are known as what? Metallic solids. صحیح شو اوس بیا دا خبر تاسو چې موږ بیا دوه یاد لرئ nature of particle. Nature of particle مې کیسه دی بچا metal ions. This is metal ions. تاسو ته میټل کیټان هم ویل شي ام پاس او نیچر اف پارټیکل کې کوم دی بچا میټالک بانډ څه شي دی بچا بس میټالک بانډ کلیئر اوس د دې میټالک بانډ ایکسپلین کولو لپاره زموږ سره مختلف تیوریز دي سری بچا تیوریز دي یو دی الکترون پول تعلق وای ټیک تا الکترون پول یا ګیس دی یا وته تاسو الکترون سی تیوري هم ویل شي سو دا انګلیش بچا سی تیوري سمندر بل زموږ سره دی ویلنس بانډ تیوري او مالیکولر اربیټال تیوري خدا نور تیوري څنګه ویل دي
اوس دلته کې اصلي تاسو ګورئ دا یو خپل سوال پرې دی او په مالیکولر اربیټال او په ویلنس بانډ تیوري ورته شروع وکړئ پوه شوئ نو کوم څه چې ستاسو غواړي هغه جست انټروډیوس کو پراپرټیز ولیکه بس اوس د دې میټالیک بانډ چې کپاره څه دا موږ زیات په خاطر خاصه ایکسپلین کوو نو موږ کوم تیوري زیات استعمالو چې الکترون سی یا پول یا ګیس نو زه دلته کې مطلب الکترون پول دلته اوس زه ولیکم سی الکترون سی یا پول یا ګیس دا وایي the force of attraction between electron C and metal cations which hold them together is called what? Metallic bond. لکه کپر سره د ګیمو یو एग्जांपल وګورئ چې د metallic bonding چونکه په metal کې سری چې loosely bonded electron دي سری loosely bonded electron د دې نه باندې metal نه باندې electron څه چې دا به وځي په metal باندې کوم چا راشي او په electron کې وځي پوهیږئ کنه لکه شنبل metal هم دی positive electron باندې څه شي وځي کلیئر دی بچا دا شنبل metal positive electron باندې وځي دا شنبل metal شو او بل باندې electron څه شي لکه پوه شوي بل metal شو electron باندې څه شي بچا electron کې وځي لکه تاسو دا ضروري نه ده metal electron metal electron metal electron لکه پوه شوي دا شنه کې metal electron او metal ادا ټیک شو تاسو څه لیکلی شئ او دا تاسو ګډوډ ولیکئ ضروري نه چې تاسو دا وکړئ نو په دې کې دا metal ion چې دی د یو metal ion د هر طرف نه د بل metal electron څه کړی دی اټریکټډ کړی دی نو هغه باند چې هغه د metal د پازیټیو او د نور د electron ترمنځ موجود دي نه دي سوی اوس دې کې یو ځینې خبرې ما یې ولیکلې دي چې دا یاد ولرئ و د کیټاین ایگزامپل داسې دی cations are present in electron C या gas is seeds in watermelon دا کیټاین دی چې دا د پرسنل electron C دی سمندر دی وایي کنه دا شان دې کې دا metal ion داسې موجود دی لکه په اندوانه کې چې زړې موجود دي اندوانه پیژنئ کنه watermelon په دغه اندوانه کې دا ټول سره سره والا دغه چې کوم چې تاسو خورئ هغه از الکترون واخلئ او دا سیډز پکې څه والئ از میټل لکه پوه شوئ بل نام یاد ولرئ و الکترون سی ایکټ از ا ګلو الکترون سی څه مثال دی بچا دې مثال دی د ګلو چې هغه میټل آیون څه کوي بچا بایډ کوي میټل آیون څه کوي بچا بایډ کوي میټلیک بانډ باندې پوه شوئ بچا الکترون سی مطلب الکترون سی مطلب چې الکترون سمندر کې میټل پاس ورسره بچا ور امبیډډ شوی دی ور خښ شوی دی او دغه میټل آیون چې دی ټول هر طرف نه الکترون څه کړی دی بچا نیولې کلیئر بیا چې دی مطلب د دې پراپرټیز خو ډېر زیات خو دا سب پراپرټیز خو چې تاسو ته نه هم نه بلکې د اووم او د شپږم او د اتم په ساينسونو کې موجود دي صحیح دی کنه چې دا ګډ کنډکټر اف هیټ ان الکتریسيټي کرنٹ بس کیږي کنه که تاسو له کورونو کې کم پخلی کوي دا ټول لوخ چې تقریبا زیات ترسري دا میټل دي سری میټل د دې کرنٹ پاس هیټ پاس کیږي دا تاونه چې کوم راغلي د بجلو دا ټول میټل دي کرنٹ پاس کیږي کنه نو هغه خیر موږ بیا دغه سره د پراپرټیز په سیکوینس کې یو څه کوچا او سره انټروډیوس پراپرټیز کې مطلب اول نه تاسو لیکل شي چې په دې کې کوم باند کې کوم دی بچیا میټالیک باند دا کوم سره لیکي چې میټالیک solids metallic bonds are present अलग हो बनी कहीं दीन इलावा these are what hard that's it hard except sodium sodium की मतलब जमुन सरा सॉफ्ट है पासान ऐसे कोई नहीं बचा कटकावल इशू sodium is so soft that sodium can be cut with the help of a blunt knife هم تاسو لیکلی شئ blunt mean پس چاقو چې څه کټ کوي نه خو سوډیم تاسو پې کټ کولی شئ لکه جست تاسو یو څیز راوالی حلوا پې کټ کوئ سوډیم mean just like حلوا پې یو څیز باندې کټ کوئ دې نه علاوه مرکري پېژنئ کوم چې په دې ترمامیټر کې دا هم میټل دی دا هم سره بچیا میټل دی نو ځینې میټل پکې سافټ دي خو زیاتر په میکسیمم پام کې سره بچیا هارډ دي سری هارډ دي مطلب چې میټلیک بانډ سره سټرانګ باندې انټرامالیکولر اټریکټیو فورسز کې شمارل کېږي لکه پوه شو بچا موږ دا ویلي دي کنډکټیویټي نو بار وخت تاسو مو ولیکل چې میټل آر ګډ کنډکټر اف هیټ ایز ویل ایز الیکټریسيټي
हीट हम पास कीगी आओ करंट हम तासु लिखा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तासु लिखा शे बचिया चूंकि मेटल बॉन्ड स्ट्रांग दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द मेटल सी बचिया मेटल सॉलिड बा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सी दबा हाई बल नॉन वोलेटिलिटी मीन ची पासाना वाली पारूजिना कल मेटल मुंगरे दे कि या गेट मुंग जोड़ कर दे कदा पार्वते नो कसहार मुंगरा पसुन से के बगेट पार्वते हो गेट पड़ो सही शो कना या हर यूं सिस्टा सो द मेटल ने जुड़ी अब इसके की ऑपरेट शे हो सार वक्त खत्म शे हो हमारे दास सर पाल सरवानी चूंकि फोर्सेस पे स्ट्रांग दी बॉन्डिंग पे किसी ने बचिया स्ट्रांग दी पाल सरवानी सर ब्रेक की ना ठीक शो बचिया अव्वल तासु लिखली शे नो क्लीवेज प्लेन बदी की से खास प्लेन निश्चित भाई की तरह बदुई सु किसे के बच्चे मात की क्लीवेज प्लेन पे की हम निश्चित पर अगर हम वाला खबर तो जरा वाला गए ना हम वाला किताब सुई जी ना चदे आवट दे आर मालिएबल से बचिया मालिएबल किताब से निकले शे they can be drawn into sheets नन मुझसे जोड़ा लिश बच्चा sheets पुरतास तमारे दिमाग की नम जिक्र करा होगा ना ची अयानिक सॉलिड ची दी अगब्रेट की आगे तो चिकन मुंगा सटके रवा चुना रसे की शेटर की अखबार था तक ना खुदा शेटर की ना बोली कपरस कम दवा जो ना पॉजिटिव दे इलेक्ट्रॉन मेटल पोश ता जरूरी ना उसका परस का डायमीटर लदीजी नो दगम शी कदम बचिया आखो दरतम ना शुरू बल जिने में इलेक्ट्रॉन से की अट्रैक्ट की बल जिने में इलेक्ट्रॉन से की अट्रैक्ट की पाई की पॉजिटिव लगा अल्टरनेट पोजीशन की प्रोदू का पॉजिटिव दे खरा पॉजिटिव तो बखा मखरा दो नेगेटिव तो बखा मखरा दो ने बाकी वजह से की तो कुछ रिपल्शन दंड के परस का मेटल पर सटे की पजीरे वाले मंगो वो और ये उसी नंबर से तशीन द बर्ज वाले इलेक्ट्रॉन से की आखिर अटैक तासवीले शे चिदा सर शेडर की गिना दाजम सर ब्रेटन नहीं दा तेरी वरी नजी बल्कि दा सटा कन्वर्ट की बच्चे शील्ड्स पदियो जो स्पेशल नो अगर दीज आर मालिए बल से निकले शमो चीज दीज आर डक्टाइल तासु निकले शे दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स ड्रॉन इनटू wires तासु दे उर्दू के निकले शे तो है वर्क पजीर सो तो है वर्क पजीर the part of the key. Oh, this is known as tar pazir. This is how tar pazir. أنا كفوا شوي. तारुना पज़ीर. दास तारुना चीज़ मुदा कपड़े दी जुड़ी दी. ये भी दासु गंडल का है. मतलब चीज़ अगर ने करंट पास की लगा कापर शो, सिल्वर शो, गोल्ड शो वगैरह. सही देखा ना? बल तासु निकले शे. They have metallic luster. Luster का सत्ता सोचता है दास दिसे जुड़े luster सत्ते में shine सत्ता वाई shine सत्ता सोचता गाड़ी मारी विंजी मोटरसाइकिल विंजी नो luster वाला वार कहीं luster समझ में देवची shine समझ दरी प्लाकेटून के सर पे स्टे कम सर पे सीधे बच्चा प्लाकेटून की अब दाबाजी नहीं लेकिन उनको गोल्ड तो गुरु का ना चों की ब्याग सर दादा हवा गानो सर व्यापार उसकी की बच्चे खड़ी चिकन ताज़ा पताज़ी नो दरी सर पे सिरे बच्चा shining सर पे सही बच्चा shining सर पे बल तासु निकले शे ची they are sonorous nasiri bcha sonorous mean produce ringing sound tasu nikale shay when struck when the suppository ben chila kala head kai inta dasu nikale shay when hemorrhage the hatoda pazire bani the sataki pazire bani kala the da surface wahi they produce a ringing sound tanga आवाज के लगा सासु दे कॉलेज ला कंपेल ची और दमना येलो मेटल मिक्सचर नोरम तासु निकले शे दी मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड से बच्चा ये ऑक्साइड्स आर व्हाट मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट मेटल ऑक्साइड ची दसरी बच्चा बेसिक तीसरी बेसिक लगा तावजा सोडियम ऑक्साइड है चिकन दा बहुत आवाज और नजर के बीच सोडियम हाइड्रोक्साइड सरे बेसिक तासु निकले शे दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नसरी बच्चा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नी पासर में इलेक्ट्रॉन होती बोली कि एनर्जी कम ना
اسانه تل ټرانسلیټ کیږي چې وځي لکه یې دې د خیر سره بس دا چې پرس شو شکر الحمدلله ختم شو تاسو نن کوشش وکړئ چې دا ټاپک سره وګورئ ورو کې د اتوار ورځ د چازان کړهولای چې چپټر به نو هم اساني کوشش وکړئ چې خامخا ایکسرسایز هم سکیو سکئ کلیئر کړئ کبه ایکسرسایز هم سکیو اس کې سم مسله وا شارټ کوېشن سره مو کې کومه کې سم مسله وا پلانکیشن کې سم مسله وا زما سره ډسکس کړئ ٹھیک شو کنه بلکې په کلاس کې د کلاس نه هټ کړئ او ان شاء الله سبا د خیر سره نوې چپټر کوم یو دی کیمیکل ایکویلیبریم کوشش کو چې هغه په سره اساس کو چوټیان پر بخیر موږ دغه کو چې دا پکې موږ چوټیان مخکې سپو ختم دا سوا کې چې نن سوا دا سکه دا وګورئ ټیک شو